ګرانو کتونکو السلام علیکم. نن د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ چې کوم دی د افغانستان، پاکستان او د دې سیمې په حواله خبرې کړې دي. نو ما په خیال اکثر خلک خو دغه د خبرې داسې ګنې ګپ کې اخلي چې هغه افغانستان کې د روس د رول باره کې، د انډیا باره کې لږه خندا کړې ده، یا پاکستان باره کې. ما په خیال دا سیریس نه دي، سیریس اخیستل پکار دي. وجه څه ده؟ د ټرمپ صاحب چې کومې خبرې کړې دي نو دا د هغه دوه څیزونه ښیي. یو خو د هغه ویژن اباوټ افغانستان یوه، او دویم دا دی چې هغه فرسټریشن، هغه ستړیوالی، هغه سړی تنګ شي ډېر زیات، چېرې زه څه وکړمه، چېرې د افغانستان کې کوم سټیل میټ دی د دې نه د وتلو لاره او اوس هغه ته نه میلاویږي. نو هغه درې واړو خبرو ته چې موږ وګورو نو په هغې کې دا ظاهرېږي چېرې ده کوم اعلان کړی و چېرې 14,000 فوجونو کې به چې کوم دی 50% یعنې 7,000 به واپس هغه راغواړي. حالانکې بیا څه کلیریفیکیشن نه هغوی چېرې د دې حوالې سره هغوی د پینټاګان ته لا څه انسټرکشن نه دي ورکړي. خو د دې نه دا پته لګي چې هغه وایي چې د افغانستان جنګ نور زمونږ جنګ نه دی او دا مونږ نور نه کوو. پاکستان پوه شه او روس پوه شه او ګاونډي هیوادونه پوه شوه، پوه شه افغانستان کې به پیسې صرف مونږ نه لګوو. هغه ډېر پریکټیکل خبره کوي. لمبې ګوره هغه دا ویلي دي چې یاره افغانستان خپل امریکایانو ته هم سخت چې کوم دی یو خبرداری ورکړی دی چې تاسو له د روس نه چې کوم دی عقل زده کول پکار دی. روس چې کوم دی افغانستان ته د تلو نه مخکې سویټ یونین و، دا اوس چې کوم روس دی د دې په ډبل امرو، خو چې کله افغانستان ته لاړه افغانستان کې جګړه وکړله او هلته کې هغه ځان د امریکې سره یو شان کولو دپاره چې امریکا افغانستان ته د دهشتګردو خلاف تللی، ځکه چې د افغانستان نه به دهشتګرد امریکې ته راتلل. دا د ټرمپ خیال دی. نو دغه شانتې روس چې کوم دی هغه هم د دهشتګردو پسې تللو، ځکه چې د افغانستان نه به دهشتګرد روس ته راتلل او روس ته خطره وه. هغوی جنګ له لاړه، هغه جنګ اوږد شو، هغه جنګ چې کوم دی ډېر ټف شو. نو هغه سویټ یونین ته چې کوم دی دغه نقصان چې روس سویټ یونین پاتې نه شو بلکې د هغې نه روس جوړ شو. اوس په دې کې نه پرېوځو چې یاره د هغه دا خبرې ټیک دي او که غلطې دي، خو دا د هغه ویژن ښیي. خلکو ته وایي چې زه دغه شانتې ګورم، تاسو به هم دغه شانتې ګورئ. یوه د دې مطلب دا دی چې امریکې له هغه وایي چې څومره زر کیدی شي ځان دې راونغاړي، د افغانستان نه دې راوځي. دویمه خبره هغه کړې ده د افغانستان جنګ به څوک کوي؟ وایي پاکستان شته که نه، روس شته دی، ګاونډي هیوادونه شته دي، دوی پوه شه او د افغانستان سکیورټي پوه شه. مطلب دا دی هغه اوس هغه خبره اوس نه کوي چې امریکا د پولیس مین هغه کردار، هر ځای کې ډیموکراسي او هر ځای کې چې کوم دی سټیبلیټي، او دا زمونږ کار نه دی. زمونږ به واپس خپلو جنرالانو باندې هم ډېر سخت ټکونه کړي دي. بیا هغه وایي چې د خرچې باره کې چې افغانستان کې خلک خرچه، نو بیا د انډیا پورې خندا غونته کې کړې ده چې یاره مودي ما سره روان و، یو څو ځله یې ووایي چې یاره موږ په افغانستان کې لایبرري وي لایبرري وي. ما ورته وایي چې تھینک یو ویری مچ، لکه چې ده ډېر غټ کار کړي وي دا زمونږ د امریکې د 15 غنټو خرچه چې کومه ده، دغه لایبرري چې کومه دی وایي په هغې باوجود مودي به ځان داسې و لکه چې دغې په افغانستان کې ډېره غټه توره کړي. نو وایي اوس دا خلک دغه خرچه کوي او موږ چې کوم دی اربونو ډالره بلکې بلیونز اینډ بلیونز اینډ بلیونز خبره چې کوي هغه هم ډالره خرچه کوو. د دې مطلب دا دی چې د ټرمپ دا ویژن دی چې یاره زه په افغانستان کې نور چې کوم دی دغه ته تیار نه یم. سکیورټي چې کوم دی دا زمونږ ذمواري نه ده، دا د ګاونډي هیوادونو د نږدې هیوادونو ذمواري ده. پیسې به لګي، د افغانستان بیا وداني دا به ټوله دنیا جوړي، دا یوازې زمونږ کار نه دی. موږ له پکې یو شي ته لږه توجه پکار ده، هغه دا دی چې پاکستان باره کې که هغه وایي چې موږ پالیسي بدلو، نو آیا دا پالیسی چینج چې کوم دی یا دا چې کوم دی اپروچ چې کوم دی د ښه تعلقاتو دا پالیسی چینج دی او که نه؟ زما په خیال باندې دا داسې نه ده. ما ته خو دا یو هغه پل فیکټر چې ورته وایي چېرې امریکا غواړي چې پاکستان هم په دې ځای کې ځان سره کړي. دوه خبرې دي، یو خو د افغانستان مسله هغه وایي چې پاکستان نه بغیر ورته ګران ښکاري حل کولو. دویمه خبره دا ده که چېرې هغه وایي چې پاکستان زموږ د امریکې نه لرې شو، نو بیا امکان دا دی چې دا روس او چین کیمپ ته لاړ شي، چې هغه بیا امریکا نه غواړي چې دومره اهم ملک چې کوم دی د ده د کیمپ نه بهر شي. اوس پاکستان له هم ګوره ډېر یو بیلنسنګ رول ادا کول پکار دی. دا نه چې لکه پخوا چې به یو کیمپ ته او بل کیمپ ته. اوس د کیمپونو په ځای باندې یو بیلنس اپروچ پکار دی، ځکه چې د افغانستان مسله کې زه دا وایم چې اوس پاکستان له څونه کیدی شي، ایران له، چین له، روس له، دا مسله له زر تر زره حل کول پکار دي. خدای مکا که چېرې دغه شانتې د حالات روان او د ټرمپ دا خیالات دي، نو ګورې ټرمپ نه دا بعید نه ده
چې اني ټایم هغه اعلان وکړي چې بس راځئ افغانان پوه شه، پاکستان پوه شه، روس پوه شه، ایران پوه شه او مونږ درنه لاړو. مخکې هم داسې کړو، بیا هم داسې کوي شي. نو ځکه زه دا یم چې یاره اوس پروسس شروع دی، څو ورځې پس به چې کوم دی په سعودي عرب کې هم ملاقات کېږي. نو په ځای د دې چې اوس دې باندې پریشر په طالبانو باندې هم سې واخلي چې یاره زر تر زره دا خبره حل کړي. ګینې که چېرې امریکا ووتله او افغانستان یې دغه شانتې پرېښودو نو دیټ ول بي ا نایټ میر. د طالبانو خلاف بیا اسماعیل خان هم راپاسېدی شي، بیا چې کوم دی د بره زمونږ چې کوم محسود ګروپ چې کوم دی هغه هم راپاسېدی شي، عطا محمد هم راپاسېدی شي. مطلب دا دی دا ټول په مشرقي کې هم خلک راپاتې شي، په جنوبي کې هم راپاسېدی شي. هغه به بیا چې کوم دی سیول وار ته به بیا لاړ شي. خدای دې نه کړي چې هغه ته لاړ شي. نو ځکه زه وایم چې یاره په دې باندې مونږ لا سوچ پکار دی، سیریس اپروچ ساتل پکار دی، اله او د ټرمپ دا خبرې سیریس اخیستل پکار